أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. سورة الممتحنة وهي 13 آية وفيها ركوعان. سورة ممتحنة مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. 14 آیاتونه دی او 2 رکوگانی دی. لدی صورت ابتدائی آیاتنا دے بارک نازل شوی دی چې د مشرکانو سره د زړه مینه محبت او دوستی حرام ده. د بدر غزا شوی وه. داغی نرستو حدیبیہ مقام باندې پشپگم کال د هجرت معاهده شوی وه چې 10 کال لپاره وه. کفار مکه د پیغمبر علیه السلام سره جنګ نه کوي. د پیغمبر علیه السلام او د کفار مکه ترمنځ جنګ جګړه به نه وي او د دې وعدې خلاف ورزي به کېږي نه. او باقي عرب قبایل که د پیغمبر علیه السلام سره ملګري کېږي هم او که قریش مکه سره یو ځای کېږي هم هغوی به دې معاهده کې داخل وي. کفار مکه نه خلاف ورزي وشوله. په 8 کال د هجرت صلح وشوله او په 9 کال د دینه خلاف ورزي وشوله. هغه د 10 کالو د جنګ نه کولو معاهده ماته شوله. پیغمبر علیه السلام د الله په حکم باندې د مکې د کافرو سره د جنګ کولو اراده وکړله، د حملې کولو اراده وکړله. و دا تیاری د حملې پټ انداز باندې شروع وه او پیغمبر علیه السلام ملګرو ته وی چې څوک درنه خبر نه شي. دغه زمانه کې د مکې مکرمې نه یوه ښځه وه چې د هغې سارا نوم و. مدینې منورې ته راغله. پیغمبر علیہ السلام تینا تپوسو که چه تا هجرت کړی دی چې دلته راغلی؟ وی نه هجرت مې نه دی کړی. بیا ته تپوس کوي چې ته مسلمانه شوې نو دلته راغلی؟ وی نه مسلمان هم نه یم. نو بیا ته پیغمبر علیہ السلام تپوسو که چې آخر دلته کم غرض باندې راغلی چې هجرت دې نه دی کړی، مسلمان نه، نو مدینې ته څنګه راغلی؟
نو دی ورته ویل چې تاسو په مکه مکرمه کې یو اوچت خاندان خلک وئ او په تاسو زما ګزاره روانه وه. اوس د مکې لوی لوی سرداران غزوه بدر کې مړه شو او تاسو مدینې منورې ته راغللی، نو زما ګزاره مشکله ده. نو د ډېر سخت حاجت او ضرورت د وجې نه دلته راغلم چې ما سره څه امداد وکړې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ته په مکه مکرمه کې پېښوره ډمه نه وي چې تا به په مجلسونو کې لوبې ویلې. هغه د مکې نوجوانان چې په تا به یې د روپو باران کو هغه څه شو؟ نو دا ښځه ورته وایي چې د بدر واقعه شوې ده، نو د هغې نه وروسته د مکې مکرمې د خلکو هغه جشن او خوشحالي او تقریبات ختم شوي دي او د هغې نه پس زه چا مجلس ته راغوستی نه یم. نو بس غریبۍ هم ګزاره مې نه کېږي او دلته رالم ما سره امداد وکړئ. نو پیغمبر علیه السلام خپل خاندان بني عبدالمطلب خلکو ته ویل چې دې سره امداد وکړئ. نو هغوی وله نغدې پیسې م ورکړې، جامې یې م ورکړلې، امداد یې ورسره وکړو، دی رخصت کړله. دا هغه زمانو چې صلح حدیبیه شوې وه او کفار مکه هغوی معاهده ماته کړې وه او پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه د حملې کولو اراده پټه کړې وه او پیغمبر علیه السلام دعا کړې وه یا الله زمونږ دا راز مکې والو ته د وخت نه مخکې مخکاره کړې. په مهاجرینو کې یو صحابي دی چې د هغه نوم دی حاطب ابن ابي بلتعه. دی په اصل کې د یمن باشنده او په مکه مکرمه کې اوسېده. نو مکه مکرمه کې د ده قام قبیله نه وه او دی د مکې مسلمانو. بیا د هجرت وکړه مدینې منورې ته، خو د ده اهل و عیال مکه مکرمه کې پاتې. د پیغمبر علیه السلام ګڼ صحابه کرام چې مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړو، د هغوی خاندانونه هم مکه کې پاتې، خو د هغې قام قبیله وه. نو د مکې کافرو ډېر نه تنګول، ګزاره ورسره د قام قبیلې د وجې نه کوله. او د حاطب قام قبیله په مکه مکرمه کې نه، نو ده سره دا فکر و چې زما په مکه مکرمه کې قام قبیله شته دی نه، نو اهل و عیال مې مکه کې د مکې کافران به یې تنګوي، نو زه به هغوی سره یو احسان وکړم چې زما د احسان د وجې نه زما قام قبیلې ته زما اهل و عیال ته تکلیف نه رسوي، ظلم پې ډېر نه کوي. او د حاطب په زړه کې 100% یقین و چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فتح خامخا ورکوي. او ځکه د پیغمبر علیه السلام راز ښکاره کړم، د پیغمبر علیه السلام او ملګرو ته هېڅ نقصان نه رسي. نو دې حاطب ابن ابي بلتعه یو خط ولیکه پټ او هغه قریش مکه ته ور ولیږه د دې سارا ډمې په لاس باندې، او په هغې کې لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام په تاسو باندې حمله کول غواړي. دا یو پټ خط د ولیکه او سارا له ورکړ. اوس الله پاک وحی راولېږله پیغمبر علیه السلام ته، اطلاع یې ورکړله چې حاطب سارا ته خط ورکړی دی او ستا راز فاش کېږي.
پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دې درېو صحابه کرامو ته حکم وکړ وی په اسونو سواره شئ او دې ښځې پسې اوس غلی د مدینې نه مکې ته روانه ده او تاسو چې په اسونو اوس غلی نو دا به روضة الخاخ نومې ځای سره رالاندې کې او ورته وایي چې خط راله راکړه خط ته واخلې او ماله واپس راوړې حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی منگ دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مطابق تیز رفتار سرا لارو او ٹک روضة الخاخ مقام سره دا ښځه موږ را لاندې کړه دا په اوښه باندې سوره وه وی موږ ورته چې خط راکړه تا سره خط دی هغې وی ما سره د هېڅ چا ختم نشته موږ د دې اوښ کېنو او د دې تالاشي مو واغېسته خط په لاس رانغی وی من زړه کې وي چې د پیغمبر علیه السلام خبر خو غلط کیدی نشي خامخا دې سره خط شته خو چې ته پټ کړی دی نو د زنانه تالاشي سرسري تالاشي م کړې ده خو خط پیدا نه شو وی اخر من ورته چې خط راوباسه او که خط نه راوباسي نو جامې ده نه مکمل اوباسو من به تالاشي کوو من ته پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې خط دې سره دی یا به خط راکې کنی ټولې جامې ده نه اوباسو دا ښځه پوه شوه چې زما خلاصې له دوی نه نه کېږي لکه چې د زنانه خو سړی پوره تالاشي کولی نه شي خط پټ ته هر ځای چې دی دې ته معلوم دی خو چې دا دمکي ورکړه چې جامې له نه وباسو نو بس په بډه باندې پټ خط پروت او هغې راوویسته علي رضی الله تعالی عنه وایي چې من پیغمبر علیه السلام ته خط ورسو وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې دا واقعه واورېد پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دې سړي الله سره د الله رسول سره او ټولو مسلمانانو سره خیانت کړی دی زمونږ راز کافرو ته یې لیکلی دی ما ته اجازت وکړه چې دا سټ ته نه ووامه وی پیغمبر علیه السلام حاطب نه تپوس کوي چې دا حرکت دې ولې کړی دی نو حاطب ابن ابي بلتعه عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ایمان اوسم پتا دی ذره فرق پکې نه دی راغلی خو خبره دا ده چې زما په زړه کې یو خیال راغی چې زه په مکې والو احسان وکړم دې دپاره چې زما اهل و عیال ته څه ونه وایي ځکه زما نه علاوه نور مهاجرین داسې نه دي چې د هغوی به قام قبیله هلته نه وي د هغوی قام قبیله شته او زما قام قبیله نه وه نو ما د خپل بال بچ د حفاظت دپاره دا خط لېږلی دی وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې حاتب رښتیا ویلي دي او د ده په باره کې د خیر نه علاوه بله خبره مه کوئ سړی ښه دي رښتیا ویلي وی دغه وخت کې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل ایمانی غیرت کې راغی او بیا وویل اجازت وکړه چې دی منافق نه دا سټ ووامه وی پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایل ولې دې د بدریینو نه نه د بدر په جهاد کې چې کوم صحابه کرام شامل دي مخکینی او وروستني ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي دي نو دی بدري دی د ده د جنتي کېدو اعلان الله کړی دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دا ور سترګو کې اوښکې راغلې او عرض کوي الله د الله رسول په حقیقت باندې ښه پوهېږي یو روایت کې دي چې حاتب دا خبر هم کړې وه چې دا کار ما کړی دی نو د مسلمان او د اسلام د ضرر په خیال مې نه دی کړی لکه چې زما یقین دی چې الله پیغمبر علیه السلام ته فتح ورکوي که اهل مکه خبر شي هم پیغمبر علیه السلام ته نقصان رسولی نشي دې واقعه کې دا آیاتونه الله پاک نازل کړل چې د کافرو سره د مسلمان دوستانه تعلق ساتل حرام دي
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालो ला तत्तखिज़ू मनी से तासो अदुव्वी व अदुव्वकुम जमा दुश्मन औस्तासु दुश्मन औलिया आप दोस्त बाने तुल्कून इलैहिम बिलमवद्दति तासु वांदे कवे थी ता दोस्ती तासु द दोस्ते पैगाम वल्लेगे वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़ पताक़ीक़ सर काफिर शिवी जी थी बिमा पाग सुबाने जाअकुम च तासु तरागले मिनल हक़ द रिश्तिनी दिन्ना तासु त चिकम रिश्तिनी दिन रागले न दीदा अगे न इनकार करे रे न दादा अल्लाह दुश्मनान शु युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम दे उबासी तासु लरा युखरिजून अर्रसूल दे उबासी पैगंबर अलैहिस्सलाम व इय्याकुम और तासु अन तुअमिनू बिल्लाह सिर्फ पदे वजह से तासु ईमान और पा अल्लाह पाक बाने रब्बिकुम चिस्तासु रब दे पैगंबर अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम दखपल महबूब वतन ने इस्तली और तासु कसूर सिर्फ दा कि तासु पा अल्लाह ईमान और चिस्तासु रब दे न देना लोए दुश्मनी और ज़ुल्म बकम की लीशी इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली कचरता सुरावत ले जिहादन फी सबीली द पारा द जिहाद को लजमा पलार के वर्तिगा मरज़ाती और द पारा द तलब कवलो द रज़ामंदे जमा कचरता सु जमा द रज़ा द पारा जमा पलार के अरावत ले द पारा द जिहाद तुसिर्रून इलैहिम बिलमवद्दति तासु पटपट ले गए द्वीत बिलमवद्दति द दोस्ते पैगाम व अना अअलमु बिमा अख्फयतुम व मा अअलनतुम व अना अअलमु और खबरदार यम बिमा पाग सुबाने अख्फयतुम चितासु पटवे व मा अअलनतुम और पाग सु चितासु इख्कार कवे कतासु यौकार द तमाम दुनिया न पटो के अल्लाह व इमा तख्कार अली गोरा हाथे पट खत लिखे रे और पैगंबर अलैहिस्सलाम ता अल्लाह खबर वर्क वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअ अस्सबील वमन यफ़अलहु मिनकुम अगर चाचे पता सो के दाकार होकर दा पट खते ओलेगा फ़क़द ज़ल्ल सवाअ अस्सबील पताक़ीक़ सर खता शुरू दी द ने गिलारेना पोशीदा खते ले गले रे कामयाब पके नशो बे सख्त गलती करे ला वमन यफ़अलहु मिनकुम अगर चाचे दाकार होकर तासुना कुफार मक्का ते पट खत उलेग फ़क़द ज़ल्ला न पताक़ीक़ सर खता शुरू रे सवाअ अस्सबील दने गिलारेना इन यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम अअदाअ इन यस्क़फ़ूकुम कचरी तपलास बाने तासु वर्षे यकूनू लकुम अअदाअन नदी बस्तासु सर दुश्मनानवी इन यस्क़फ़ूकुम कचरी उलिसी द्वी तासु लरा दे पलास के तासु वर्षे दे काफिर पलास के मुसलमान वर्ष यकूनू लकुम अअदाअन नदी दा काफिर बशिस तासु द पार दुश्मनान व यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम दी बदर उगज़ी तासु तख्पल्ला सुना तासु ता नुक़सान रसूल द पार बख्पल्ला सुना दर उगज़ी व अल्सिनतहुम और पलजी बंदर उगज़ी बिस्सू इप बदे सरा पलास बम नुकसान दर कई और पजिब बम नुकसान दर कई ववद्दू लौ तकफुरून
دوی محبوب گنی دا خبره چې تاسو کافر شي کافر کوي چې تاسو کافر شي نو په دې باندې دوی خوشحالېږي نو موجوده حالت کې چې ته مسلمان او دې کافری نو ستا د ده دوستي کېدی نه شي نو که ته دوی سره ډېر د دوستۍ اظهار کوې نو ستا خیرخوا کېدی نه شي هغې به خوشحالېږي چې د دوی په شان کافر شي لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم حاتب ابن ابي بلتعا خط لګل د خپل بچو د حفاظت لپاره نو دا بچی به په کار نشي لن تنفعكم ارحامكم بالکل به فایده درنه کی تاسو رشتہ داری ارحامكم تاسو خاندان ولا اولادكم ونستاسو بچی یوم القیامت دا قیامت پر یفصل بینکم اللہ بفیصلو کس تاسو پمنس کی واللہ بما تعملون بصیر اللہ پا اغی عملون بانی چی تاسو کوئے بصیر لدن کری قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم فتحقيق سرستاسو دا پارشتر خطرقہ قد كانت لكم أسوة حسنة فتحقيق سرستاسو دا پارشتر أسوة حسنة خشت طریقہ في إبراهيم دا إبراهيم عليه السلام پا جن کے داغ دا جن حالات گورا والذين معه او اغخلت دا سرو اذ قالوا لقومهم فكم وقت چه ابراهيم عليه السلام او داغ مرگر اویل لقومهم قبل قوم تا انا براء منكم بشک من ستاسنا بیزاریو ابراهيم عليه السلام او داغ مومنانو مرگرو دے کافر قوم قبیلے تویل انا براء منكم بشک من ستاسنا بیزاریو ومما او دا اغسنا تعبدون چه تاسو ورلا عبادت کوئے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا ساسو دا خدایانو نمنگ بیزاریو کفرنا بکم من ستاسو نمنکریو تاسو دا اللہ نمنکری اینو من ستاسو نمنکر وبدا بیننا وبینکم العداوتو او خکار شوی دا زمانگ استاسو ترمنز دشمنی والبغضاء او بغض ابدا ہمیشہ دا پارا زمانگ استاسو دشمنی دا حتی تردی پوری تؤمنون باللہ وحده چتا سپیو اللہ یواز ایمان روڑے زمانگ استاسو دشمنی ہمیشہ ندا کتاسو ایمان روڑے نو زمانگ روڑے او کتاسو ایمان لروڑے نو بیام دشمنان یہ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن کافر دا مومن سرا او مومن دا کافر سرا دوستی نشی کولی دا ابراهیم علیہ السلام چه خپل پلار تاوی دا بطال بخن غوارم نو گورا پلار کافر دا غیر دوستی علامه نه چه بخن ولا غواری نو دا غیر جواب اللہ پاک کئی کہ ابراہیم علیہ السلام پلار تا تبلیغ اکر دا ایو اللہ عبادت تیرا ورناغو تے سمشا ما تدا دا یو خدای نم ماخلا کنی پکانو که بدا نصوبا سم سنسار بدکم یا درش زمانت لرشا دیر مده چه ما دا مخیل رانشی ناغو تا سلامو کو ای بزرن لارم او زبستا لپاره بخنه غواړم دا یو وعده وکړله اوس دا د بخنې وعده ابراهیم علیه السلام کړې ده ناغه د پلار دپاره بخنه غواړي خو د دې بخنې غوښتو مطلب دا دی چې یا الله مسلمان یې که نو ویې بخا داسې نه چې په حالت د کفر کې دې وي او کافر دې مړ شي او بیا هم راله وبخا داسې نه امید یې و چې خدای به مسلمان کي نو د بخنې وعده یې وکړله خو چې کله الله ورته بیا خبره ښکاره کړه چې دې ایمان نه راوړي نو بس بیا دې ته بیزاره شو بیا ولا بخنه نه ده غوښتې دا ورته ویله استغفرن لکه زه به ستا لپاره بخنه غواړم
नो सूरत तौबा के अल्लाह फरमाई वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह नو बखना गुस्ल इब्राहीम अलैहिस्सलाम द खपल प्लार द पारा इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह मगर दे वादे तर मख च प्लार सरे कयो अलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह चकल दत मालूम शुल चे दे को अदुव्वुल्लाह दे दा अल्लाह दुश्मन न तबर्रा मिनहु बियात नबेजार शो दे और बखना न गुस्ते इल्ला कौल इब्राहीम लिअबीहि मगर दा वेना दे इब्राहीम अलैहिस्सलाम खपल प्लारता ला अस्तगफिरन लक मिन अल्लाह मिन शै ज इख्तियार न लरम मालिक ने इमस्तार पार मिन अल्लाह ला अल्लाह पमख के मिन शै इंद शिशी कि पे हालत द कुफर की पे तौबा खमा रब्बना अलैका तवक्कलना ए जमंग रबा अलैका तवक्कलना मन पताबा ने तवक्कुल और भरोसा करेला व इलैका अनबना और मन स्ता तरफ त रुजू करेला व इलैका अलमसीर और स्ता तरफ त जमंग दर तगरे रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीन कफरू रब्बना ए जमंग रबा ला तजअलना फितनतन मगर जवा मंग यो इम्तिहान लिल्लज़ीन द अग खल्कु द पार कफरू च कुफरे करे या अल्लाह द काफिरान द पार तख्त मश्क मंग मंग जोड़वा कि दुई पे मंग बांध जुल्मुन कई और बांध खुशहालीगी और ब्यादाम वही च कल्चर दुई पे हक और मंग पैदादो न जुल्मुन वाले कोल न दा यो इम्तिहान दे खुदा दे इम्तिहान के मंग मरा वाला वाग़फिर लना रब्बना मंग तबखनो के एज़ मंग रबा इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम बेशक उन तो जबरदस्त और हिकमत वाला है लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन पतहक़ीक़ सरा कान लकुम सासुर पारश्तरे फ़ीहिम द इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दाग़द कुल मरगरो पबारके उस्वतुन हसनतुन यो खश्ता तरीका लिमन द अगचा द पार कान यरजुल्लाह क्या उम्मीद लरी द अल्लाह द मुलाकात वल यौमल आखिर और आखिरत दरवज़ी वमन यतवल्ला अगचा च मखवार और द हक़ना फ़इन्न अल्लाह पस बेशक अल्लाह पाक हुवल गनियुल हमीद उमदे बेपरवाह चाहता मुहताज न रे अल हमीदो उमदे हम्द सना लायक ने सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल मुम्तहिना अतीशतमा सिपारा उवम नंबर आयात मक्के आयातुन के दा हुक्म जिक्र शो चे द काफिर सरा दोस्ताना ताल्लुक मसाता द मक्के मुकर्रमे काफिरान सरा मुसलमानान दे दोस्ताना ताल्लुक नसाती। उस दे आयात के अल्लाह पाक फरमाई
دا الله دا قدرت او دا رحمتنا بعید نه ده چې نن کم خلق ستاسو دشمنان دي سبا لواغا مسلمانان شي او ستاسو او د هغوی ترمنځ به دوستانه تعلقات ورورولۍ جوړ شي. همدغسې وشو چې مکه مکرمه کله فتح شوله تقریبا ټول مکې والا مسلمانان شو او کومو خلکو چې په مسلمانانو پسې به توره رایسته جنګ به یې ورسره کو هغوی په مسلمانانو خپل ځان قرباني کو. بیا نو دې آیات کې مسلمانانو ته الله تسلي ورکړله چې مکې مکرمې خلکو سره دا دوستانه تعلقات نه کول، دا پرهیز دا صرف د یو څو ورځو دی، بیا به دې ته ضرورت نه پېښېږي ځکه چې هغوی به مسلمانان شي او ستاسو سره بیا ورورولي جوړه شي. نو موجوده وخت کې چې دوی کافر دي نو دا ترک موالات دوستی نه کول دې کې کلک شي، بے اعتدالی درنه اولی شي. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده، امید دی چې الله پاک ان يجعل بينكم وګرځي په ما بین ستاسو وبين الذين او په ما بین د هغې خلکو کې عادیتم منهم چې ستاسو د هغوی سره دشمني ده وګرځئ الله پاک مودتا دوستي. عسى الله ان يجعل امید دی چې الله پاک وګرځئ بینکم وبین الذین عادیتم منهم فما بین ستاسو د هغې خلکو کې چې ستاسو دشمنان دي وګرځئ د دې او ستاسو ترمنځ مودتا دوستي. امید دی چې الله ستاسو دوستي جوړه کړي. والله قدیر، الله پاک قادر دی هر څه کولی شي. والله غفور رحیم، الله پاک بخونکی او مهربان دی. که بتقاضای بشری څه کوتاهی در نشوي نه الله به درته معافي وکړي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. مکه مکرمه کې داسې خلک هم وو چې په خپله خو مسلمانان شوي نه وو، خو د مسلمانانو سره څه ضد یې نه کو، تربګني ورسره نه کوله. د دین په معامله کې د مسلمانانو سره نه جنګېدل، مسلمانان یې تنګول نه، او د مسلمانانو په ایستو کې د ظالمانو ملګرتیا نه وه کړې. نو داسې قسم کافرو سره د مسلمانان خوش اخلاقي کوي، رواداري دې ورسره کوي، بد دې ورسره نه کوي. ځکه چې دغه خلک تاسو سره نرمي کوي نو تاسو مو سره نرمي کوئ. نو د انصاف تقاضا دا ده چې تاسو د دغې خلکو سره ښېګړه کوئ ځکه هغوی تاسو سره ښېګړه کوي. نو خپل اسلامي اخلاق ورته وښیه. د اسلام تعلیم دا نه دی چې د کافر یو قوم مسلمانانو سره جنګېږي او د دې کافر په وجه د دنیا ټولو کافرو سره د مسلمان جنګ کوي او وایي ټکی دی. نه داسې به نه کوي چې کوم د سره زیاتې کوي هغه سره زیاتې وکړه او کوم چې تا سره زیاتې نه کوي هغه سره زیاتې مه کوه، ځکه دا د حکمت او د انصاف خلاف ده. لا ينهاكم الله نمنې کوي الله پاک تاسو عن الذين لأغي خلقنا لم يقاتلوكم في الدين چې هغوی تاسو سره په دین کې جګړه نه کوي، ولم يخرجوكم من دياركم او نه اوباسي تاسو د خپل وطنونو نه، په هجرت هم نه مجبوروي. لا ينهاكم الله
اللہ نمنے کی تاسو ان تبروهم چی دا دوی سر خیگڑو کے دا خیگڑ نمنے کی وتقسطو الیہم او تاسو داوی سر انصاف یقاتلوکم فی الدین نمنے کی اللہ پاک تاسو عن الذین دا اغی خلقنا لم یقاتلوکم فی الدین چی جنگ نکی تاثر پا دین کی ولم یخرجوکم من دیارکم او نا اوباسی تاسو دخپل کورننا یعنی پا حجرتم نا مجبوری نمانی کی تاسو ان تبروهم و تقسطو الیہم چی تاسو دا اغوی سر خیگلو کے یا ور سر انصافو کے دین تاسو اللہ پاک منے کینا ان اللہ یحب المقسطین اللہ پاک محبت کی دا انصاف کولو والا سرا انصاف دارو سرا اللہ محبت کی انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین بے شک اللہ پاک منے کئی تاسو انما ینہاکم بے شک اللہ پاک منے کئی تاسو عن الذین رأغ خلقنا قاتلوکم فی الدین چے پا دین کی تاثر جگڑے کئی واخرجوکم من دیارکم او اباسی تاسو دخپل کورننا وظاہروا علی اخراجکم او دی تعاون و امداد کئی دا کافر سر علی اخراجکم ستاسو پا استلو جسو تاسو دا مکین و باسی ندی داغی سر مرگرتیا کئی انما ینہاکم اللہ بے شک اللہ تاسو منی کئی ان تولوهم چی دا دوی سر دوستیو کے دا دے دوستینم اللہ منی کئی ومن یتولهم اغا سوک چی دا دوی سر دوستی کئی دا دغی کافر سر دوستی کئی فاولائک هم الظالمون پس امدا کسان ظالمان لی یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن دا حدیبی پا مقام باندے دا مسلمانانو او دا مکی دا کافرانو ترمنزا یو صلح شویوا باقی کی یو شرط داو مکی والا وی چه که زمنگ نا یو سره تاسو تا درغی دا مکی والا یو سره که مسلمانانو تا ورغی تو مسلمانان بے منگ تا واپس کئی اگر که دا سره مسلمانی مکی والا شرط لگو که زمنگ دا مکی نا یو سره مسلمانانو تا درغی نو مسلمانان بے منگ تا واپس کئی اگر چی دا سڑے بستاسو دا ڈلیوی مسلمان بھئی و منگ تا بے واپس کوئے او کستاسو نا یو سڑے منگ تراغی نو منگ بے تاسو لنو واپس کو نو پیغمبر علیہ السلام و سرطا شرط قبول کو نو چی دا شرط قبول شو نو دین پس دیر مسلمانان لرے کافرونا تا مکی والو نرالل خو پیغمبر علیہ السلام یوزل وعدہ کرے وا نو اغا مسلمانان کافرو تا واپس کرل او اللہ با دوی درائستو انتظام اکی دین پس زنانا دا مکی مکرمی پیغمبر علیہ السلام تراغ للے اغا زنانا مسلمانانی وی نو اس کا پیغمبر علیہ السلام دا زنانا دے مکے کافر تا واپس کی نو دا کافر پا کور کے چی مسلمان خزا اسیگی نو دا مسلمان او دا کافر نکاح اللہ حرام کرے را نو پا دی مسلمان با ظلم کی گی کافر با پا ظلم کی نو پا حرام کے با واقع کی گی نو اللہ ورپسی آیاتون رو لے گل چی دا زنانا
دې کافرو ته مه واپس کوئ. دا به مسلمانانو سره مسلمانان دي. البته د دې زنانو به امتحان وشي چې تاسو د مکې مکرمې نه مسلمانانو ته راغللی، نو ولې ستاسو د خپلو خاوندانو سره طبیعت نه لګېده؟ ولې د دوی نه نفرت و؟ ولې د مدینې منورې په سړو کې چې ته سړی خوښ کړی دی؟ نو تاسې تپوسونه به ترې وشي. نو که د دوی دغه غرض نه خالص د الله د رضا لپاره هجرت کړي وي، نو مسلمانان به دا ښځې ځان سره کړي او کافرو ته به یې نه واپس کوي. د دنیا غرض لکه هجرت کوي، نو پیغمبر علیه السلام به یې واپس کړي. او که د الله د رضا لپاره راغلي، نو پیغمبر علیه السلام به دا زنانه نه واپس کوي. نو امتحان ترې واخله چې دنیایي یا نفساني غرض لپاره هجرت یې نه دی کړی. نو بعض روایاتو کې راځي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به دا امتحان د زنانو نه اخیسته، تپوس پوښتنه به یې کوله او د پیغمبر علیه السلام د طرفه دوی سره به یې بیعت کو. او خپل پیغمبر علیه السلام هم د زنانو سره بیعت کړی دی. او سړي چې د پیغمبر علیه السلام سره بیعت کوي، نو پیغمبر علیہ السلام ته لاس ورکوي. که با شریعت پیر سره موریدان بیعت کوي، نو د پیر په لاس کې به لاس ورکوي. خو که پیغمبر علیہ السلام د بیبیانو سره بیعت کوي، نو لاس به نه ورکوي. پیغمبر علیہ السلام څومره بزرګ هستی او بیبیانې دا د پیغمبر علیہ السلام اولاد دی، تمام مسلمانان بیبیانې دا د پیغمبر علیہ السلام اولاد دی، پیغمبر علیہ السلام پلار دی. خو الله حکم کړی چې ښځو له به لاس نه ورکوي. نو د پیغمبر علیہ السلام بیعت د بیبیانو سره زباني و، لاس ورکول پکې نه و. که با شریعت پیران اوس هم بیعت کوي د موریدانو سره، نو که زنانه مورید وي نو مخامخ کېږي به هم نه. د خپل نارینه په ذریعه باندې به پیر صاحب وظیفې ورکړي او وعده به ورسره وکړي، بیعت به وکړي. خو پیر به د زنانو سره ملاقاتونه نه کوي، نه به لاس ورکوي، نه به ملاقات کوي. د خپل نارینه په ذریعه باندې بیعت کولی شي. نو دې کې پیغمبر علیہ السلام ته الله حکم وکړ چې کومې زنانه ایمان راوړي د مکې والو نه راشي، کافرو ته مه واپس کوئ. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، چې کله راشي تاسو ته مؤمنانې ایماندارې ښځې راشي، مهاجرات دوی هجرت کوونکې وي، فامتحنوهن، نو د دوی امتحان واخلئ، آزمایش پې وکړئ. الله اعلم بایمانهن، الله خبردار دی د دوی په ایمان باندې. په زړه کې دننه ایمان الله ته معلوم دی، خو ظاهري تپوس پوښتنه ترې نه وکړئ چې دنیوي غرض دپاره یا نفساني غرض دپاره خو هجرت نه دی کړی. فإن علمتموهن مؤمنات، پس که چې تاسو ته دوی معلومي شي چې دا مؤمنانې، فلا ترجعوهن الى الكفار، پس ما واپس کوئ دا بیبیان کافرانو ته. لا هن حل لهم، دا بیبیان حلال ندي د دغه کافرو سړو دپاره، دا مسلمانانې بیبیانې د کافرو سړو دپاره حلال ندي. ولا هم يحلون لهن، او نه دغه کافر سړي حلال دي د مؤمنانو ښځو دپاره. وآتوهم ما انفقوا، اسلام د عدل او د انصاف لاره ده. چې د مکې مکرمې یو ښځه مسلمانه شوله او د هغې خاوند کافر دی، نو دا دارالاسلام ته راوړېدله، نو دې خاوند ته اسلام پیش کا
چې سړی تم مسلمان شه نو دا ستا ښځه او ستا ښځه به وي. نو که سړی انکار کوي چې زه نه مسلمانېږم او دا مسلمانانو ته راوړې ده نو د دوی نکاح ختمه شوله، د دې ښځې او د خاوند نکاح ختمه شوله. اوس دې سړي دې ښځې له مهر ورکړی دی، نو چې مسلمانان دا ښځه ځان ته کي او کافر سړي ته نه واپس کوي نو دا مسلمانان دی د دې ښځې مهر دغه کافر خاوند ته واپس کي. ښځه مسلمانه شو، مسلمانانو ته راوړېدله، نو مسلمانان به د دې ښځې مهر د کافر خاوند ته واپس کي. وآتوهم ما انفقوا، ورکه دې کافرانو خاوندانو ته ما هغه څه انفقو چې دې ښځو باندې کوم مهر خرچ کړی دی. اوس مهر ورکه او د هغوی او د دوی نکاح ختمه شوله، نو بیا یو مسلمان سړی که د دې سره نکاح کوي نو کولی شي. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، نشتري ګناه په تاسو باندې مسلمانانو ان تنکحوهن چې د دغه بیبیانو سره تاسو نکاح وکړئ. اذا آتیتموهن اجورهن، چې کله تاسو دې بیبیانو ته خپل مهرونه ورکړئ. دې له چې مهر ورکوئ دارالاسلام ته راللې مسلمانانو شوي نو تاسو ورسره نکاح وکړئ، په نکاح اغشتی شي. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. د مخکینی حکم په مقابله کې دویم حکم داری که د یو مسلمان سړي ښځه کافره وي، د مسلمان سړي ښځه ده او هغه کافره ده، نو دا دې کافرو ته واپس کړي او دغه کافر به د دې ښځې مهر دې مسلمان سړي ته ورکړي. نو دا مسلمانان د کافرو نه هغه مهرونه غواړي او کافر دې د مسلمانانو نه مهرونه غواړي. نو کافره ښځه به کافرو ته حواله شي او مسلمانه ښځه مسلمانانو ته حواله شوله. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، مساته ځان سره عزت د کافرو ښځو هغه عقد نکاحي سره چې کوم عزت راغلی دی نو د کافر ښځې هغه عزت عقد نکاحي ځان سره مساته. کوافر د کافر جمع ده. واسألوا ما انفقتم، وغواړئ تاسو ما هغه انفقتم چې په دې ښځو باندې تاسو کوم خرچ به طور مهر کړی دی. دا ښځه کافره ده، مسلمان ولا مهر ورکړی دا کافرو نه وغواړئ. وليسألوا ما انفقوا، او دغه کافر دې وغواړي، کافران دې وغواړي ما هغه انفقو چې دوی په مسلمانانو ښځو باندې کوم خرچ او نفقه کړې ده. ذالکم حکم الله، دا دا الله حکم دی. یحکم بینکم، الله فیصله کوي ستاسو په منځ کې. والله علیم حکیم، الله علم والا و حکمت والا دی. نو حکم شرعي دا دی چې ښځه کافره ده د مسلمان په نکاح کې وه نو مسلمان کافرو ته ورکړله، د کافرو نه مهر غواړي، اوس کافر ولې مهر نه ورکوي؟ نو چې کافر مهر نه ورکوي نو که د کافرو نه یو مسلمانه ښځه راغلې ده نو د هغې مهر هغې کافر خاوند له تاسو هم ورکوئ، دلته د مسلمان له ورکړه ځکه د ده نه کومه ښځه تلې ده دا به د هغې په عوض کې دته راشي. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، کچره فوت شي له تاسو نه. وإن فاتكم کچره فوت شي له تاسو نه، لاړ شي ستاسو نه شیء من ازواجکم، څه شی ستاسو د بیبیانو نه، ستاسو بیبیانې لاړلې الی الکفار کافرو ته، فعاقبتم نو تاسو د هغوی نه بدله واخلئ. د هغوی مسلمانه ښځه راغلې ده د هغې هغه مهر تاسو والئ. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم،
پس ورکه تاسو هغه خلکو ته ذهبت ازواجهم چې د هغوی بیبیانې تللي وي نو هغوی له ورکې مثل ما انفقو په مثل د هغې چې هغوی خرج کړي وي. مسلمان چې په دې خپله ښځه کم خرج کړی دی مهر یې ورکړي حق عمره مهر د دې کافرو نه د هغوی د مسلمانانو بیبیانو دوی له ورکې او که څه زیاتي شي نه کافرو ته واپس ودېږي. واتقوا الله الذي او یریږئ د هغې الله نه انتم به مؤمنون چې تاسو په دغې الله باندې ایمان راوړی دی. یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك یا ایها النبی اے پیغمبر علیہ السلام اذا جاءك المؤمنات چې کله راشي تا ته مؤمنان ښځې یبایعنک او ستا سره بیعت کوي علی الله یشرکن بالله شیئا بیعت وعده ده چې وعده کوي او بیعت کوي تا سره علی ان په دې خبره باندې لا یشرکن بالله شیئا چې دوی به د الله سره هیڅ شی شریکوي نه ولا یسرقن او دوی به غلا هم نه کوي ولا یزنین او دوی به زنا هم نه کوي ولا یقتلن اولادهن او دوی به خپل بچي هم نه قتلوي. جاهلیت زمانه کې جنې چې به وشو نو هغه به یې قتلوله او کله کله به د فقیرۍ د یرې نه د لوږې د لاسه هلکان به یې وژل. نو دا زنانه بیعت کوي ولا یقتلن اولادهن تا سره وعده کوي او بیعت کوي چې دوی به نه وژني خپل بچي ولا یأتین ببهتان یفترینه او دوی وعده کوي بیعت کوي چې دوی به راتګ نه کوي په بهتان باندې په یو دروغو باندې یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن چې تړي دوی بین ایدیهن و ارجلهن په منځ د دوو لاسونو د دوو خپو د دوی کې په چا دروغ تړل دعوه کول د دروغو ګواهي د دروغو قسم بین ایدیهن دو لاسونه و ارجلهن او دوه خپې یو بندر دا نه وایي چې دا زه څه ویم زه څه کوم ما نه څوک خبر نه وي. د قیامت پر ورځ لاسونه به هم ګویي کوي او خپې به هم ګویي کوي. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم. لاسونه او خپې به ګواهي کوي. نو ته دا مه وایه چې زه یوازې یم او زه چې څوک کوم ما نه څوک خبر نه لري. دوه لاسونه او دوه خپې څلور ګوان په تا هر وخت موجود دي. نو دا زنانه به دروغ نه وایي بیعت کوي پیغمبر علیه السلام سره دروغ به نه وایي داسې به نه کوي چې بچی یې شوی دی د بل سړي نه او نسبت یې خپل خاوند ته کوي چې دا زما د خاوند دی خاوند یې ته نه دی خبر دی د بل طرف اغلا کړې ده نو دا بهتان دی دا بني. ولا یعصینک فی معروف او دوی ستا نافرماني هم نه کوي فی معروف په نیک کار کې نو چې دا وعده در سره کوي فبایعهن نو ته د دوی سره بیعت وکړه واستغفر لهن الله او دوی لپاره الله نه بخنه هم وغواړه ان الله غفور رحیم بشک الله پاک بخون کې او مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتولوا قوما تاسو دوستی مکوئ د داسې قوم سره غضب الله علیهم چې الله غصه او غضب په هغوی باندې کړی دی. قد یئسوا من الآخرة دغه کافر نه امید شوي دي د آخرت نه کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څرنګه چې کافران د قبرونو والو نه نا امید شوي دي. د منکرینو دا توقع نشته چې د قبر نه به څوک راپاسي او دویمه زندگی به شروع شي او یو بل سره به ملو شي. نو دا کافران هم دقه شانتې نا امید دي.
او بعض مفسرین وی من اصحاب القبور وی دا د کافرو بیان دی چې څنګه کافر قبر ته ورسیږي نو په دغه ځای کې دی د الله د مهربانۍ نه بالکل نا امیده شو. دغه شانته دا کافران څنګه چې د قبر کې کافر د الله د رحمت نه بالکل نا امیده دی نو داسې دا کافران د آخرت نه نا امیده دي وي آخرت نشته دی. قد یئسوا من الاخرة دغه کافر چې په غضب امید لري د قبرونو والونه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.